أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. नए दर्स की इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत तौबा पारा नंबर 10 रुको नंबर 3 आयत नंबर 23 और 24 द्वा आयतुन चनैन आगवेले की दिनमा की चनैन आग जिक्र द जिहाद और द हिजरत उशवलो उस दे आयत की अल्लाह जल्ल जलालुहु है चे ए द ईमान खावंदानो तासु चनैन आगा منی سی په دوستۍ سره خپل پلار نیکه که چېرته د هغوی کفر باندې چې دی نو کفر له ترجیح ورکوي کفر خوښوي د ایمان په مقابله کې نو ربط یې هم دغه ماقبل سره دی چې بعضې کسان چې دی نو د هغوی هجرت هم د دې وجې نه ونه کړلو چې چاته پلار چې دی نو هغه حایل جوړ شو چاته مور چې دی نو هغه حایله جوړه شوله چاته رور چې دی نو هغه حایل جوړ شو چاته چې نو هغه ښځې ته خاوند نو دا مختلف چې نو هغه رشتې دا د دغه هجرت متعلق چې نو هغه حایل جوړېدلی نو الله جل جلاله وی ای د ایمان خاوندانو تاسو دغه کسان چې هغه ستاسو پلار وي نیکه وي نو دوی چې نو هغه خپل دوستان مه جوړوئ خو شرط ولا دا دی کله ان استحب الکفر علی الایمان کله چې دوی کفر چې نو هغه خوښوي د ایمان په مقابله کې نو دې آیات کې یو لویه ضابطه الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کړله حالان کې چې کله وکتلی شي نو زمونږ دین اسلام زمونږ شریعت زمونږ قرآن او زمونږ احادیثو دا موږ ته د مور پلار سره خویندو وروڼو سره رشته دارانو سره چې نو هغه د صله رحمۍ او د هغوی سره د ښه سلوک چې نو هغه بارها کرته حکم یې کړی دی په هغې باندې چې نو الله پیغمبر دې پورې ویلي چې پلار چې نو هغه اوسط ابواب الجنه دا د جنت چې دی نو هغه مین دروازه ده بل روایت کې راځي مفهوم یې دا دی چې سخط الرب فی سخط الوالد ورضا الرب فی رضا الوالد د الله چې دی نو هغه خوشحالي د پلار په خوشحالۍ کې ده د الله چې دی نو هغه خفګان د پلار په خفګان کې دی د مور چې نو هغه د قدم لاندې جنت دی دا دواړه چې چا سره یې دی چې نو هغه په دې په ذریعه باندې چې نو هغه جنت ته هم تللی شي جهنم ته هم تللی شي ډېر شي چې نو هغه داسې دې سړی د هغې احاطه کوي نشي کولی خو دا په هغه صورت کې چې کله دوی په دین باندې ستا سره د دین په کار کې چې نو هغه معاون جوړېږي ستا د دین دپاره ستا د دیني کار دپاره چې نو هغه رکاوټ نه جوړېږي که چېرته دوی ستا د دین دپاره چې نو هغه رکاوټ جوړېږي نو بیا د دغې مور پلار د دغې خور ورور د دوی چې نو هغه خبره منل بیا نشتی ځکه حدیث مبارکه کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق د مخلوق چې نو هغه اطاعت د هغوی تابعداري د الله رب العزت په نافرمانۍ کې چې نو هغه نشتی اوس به موږ ته څنګه پته لګي چې په دې صورت کې نو هغه اوس د مور پلار چې نو هغه محبت د دې سړی کې چې نو هغه ډېر دی او که د دوی سره چې نو هغه د د مالونو وغیره چې نو هغه د دغې محبت ډېر دی که د الله او د الله د رسول چې نو هغه محبت ډېر دی لاندې څنګه چې نو هغه الله رب العزت ذکر کړی هم دی نو بهرحال الله جل جلاله چې نو هغه تاسو دې سیمه کوئ ومن یتولهم که چا د دوی سره چې نو هغه د دوی دوستانه نه د دوی تعلق له چې نو هغه ترجیح ورکړله سره د دې چې د هغوی دین اسلام نه خوښوي نو الله رب العزت وی فاولئک هم الظالمون دا خلک چې نو هغه ظالمان دي بیا او دویم آیات کې الله جل جلاله هغې د دغې ماقبل چې نو هغه تفصیل کړی ان کان آباؤکم که هغه ستاسو پلار نیکه وي و ابناؤکم ستاسو زامن وي و اخوانکم او ستاسو وروڼه و ازواجکم او ستاسو بیبیانې و عشیرتکم
او ستاسو خپل خپلوان و اموال او هغه مالونه اقترفتموها چې هغه تاسو ګټلې چې نه نو هغه په مشخص سره مال چې نه نو هغه د پر د لفظ مالی کې د ګټلې یو اقتراف دی یو اکتساب دی نو اکتساب هغه مال ګټلو ته لیکيږي چې هغه سره په مشخص سره چې نه نو هغه ګټي نو دې ته لیکيږي اقتراف او اکتساب عام حالت کې چې کم پاسانه سره چې نو هغه مال کم وغیرہ ګټي نو دغه ته اکتساب لیکيږي او تجارت او هغه تجارت تخشون کسادها چې تاسو یریږئ د هغې د نقصان نه و مساکن او هغه کورونه ترزونها چې تاسو یې خوښوئ احب الیکم من الله ورسوله که چېرته د تاسو د الله او د الله د رسول نه چې دی نو هغه و جهاد فی سبیل الله او د الله رب العزت چې نو جهاد فی سبیله د الله پاک په لار کې د جهاد نه چې نو هغه تاسو ته خوښ کار شولو نو بیا فتربصوا حتی یأتی الله بامره بیا تاسو انتظار کوئ چې د الله رب العزت امر چې نو هغه راشي اوس موږ وګورو نو یو سوال چې نو هغه دلته دا پیدا کېږي چې د ښځې سره اولاد سره مال سره خور رور پاپس کې نو دا تعلقات او د دوی دا محبت دا خو غیر اختیاري دی دا د انسان په وس کې چې نو هغه نه دی دا خو غیر اختیاري الله پاک چې نو هغه د دوی په اړه کې پیدا کړی نو بیا خو په دې باندې چې نو هغه وس نیول شولو نو دا خو بیا ګرانه ده نو وی تاسو نو هغه دغه محبت خو غیر اختیاري دی خو کله چې محبت اختیاري راشي نو تو بیا په محبت اختیاري کې چې نو هغه په دوی باندې د الله او د الله رسول له ترجیح ورکړي لکه محبت اختیاري چې نو هغه مثال ترجیح وس مثال په تور کې زمونږ په کور کې چې نو هغه خادراله وس زمونږ په کور کې چې کله خادراله خوشحالي چې نو هغه یو مقرره لکه هر موقوي وس د دغه موقع مطابق یو طرف ته چې نو هغه د پلار خبره ده یو طرف ته د مور خبره ده د خور او د رور چې نو هغه خبره ده د خپل او خپلوانو خبره ده دویم طرف ته چې نو هغه حکم د الله دی او د الله د رسول دی اوس دغه ځای کې د ایمان چې نو هغه به پته لګي که چېرته دغه خادي دغه خوشحالي د هغوی د منشا مطابق چې نو هغه پوره کړله او په دې کې د الله او د الله د رسول حکمونه او طریقې چې نو هغه پامال شولې هغه ماتې شولې نو بیا د انسان کامل مومن چې نو هغه نه دی ځکه د الله او د الله د رسول په محبت باندې د مخلوق محبت لچنه نو هغه ترجیح ورکړه او که چېرته د انسان په دغه وخت کې چې نو هغه دغه ټول کسان دې دباو کړل د دې د هغوی خفګان د هغوی قصې د هر څه پرېښودې نه په دې کې ماته د الله او د الله د رسول حکم چې کم دی زه به هم د دغه حکم مطابق خپل چې نو ژوند تېروم زه به د خادي د خوشحالي هم په دغه طریقې سره کوم که غمي که خادي که هر یو معامله چې نو هغه راځي نو بیا د انسان د الله په محبت او د الله په رسول په محبت باندې چې نو ترجیح دوی له ورکړله او بیا په هغې کې د الله د پیغمبر سره حدیث دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده والناس اجمعین الله پیغمبر فرمای وای تاسو کې یو سړی تر هغه وخته پورې مسلمان نشي کېدی تر څو پورې چې دته جنانو هغه زو زیات د خپل ځان نه د خپل مور پلار نه د خپل اولاد نه او د ټولو خلکو نه چې نو هغه ورته زو زیات محبوب نه نو چې کله زما طریقه زما سیرت د انسان ته د ټولو نه محبوب شلو دا سړی چې نو هغه مسلمان دی او که چېرته داسې نه وي نو دا سړی بیا کامل مسلمان چې نو هغه نه دی نو دې په وجه باندې الله جل جلاله وایي ترضونها احب الیکم من الله ورسوله کله تاسو د الله او د الله رسول نه چې نو هغه زیات محبوب شلو نو بیا تاسو د الله رب العزت چې نو هغه امر ته د الله پکړ ته چې نو هغه بیا انتظار کوئ بیا به د الله رب العزت حکم چې نو هغه راځي اوس موږ وګورو زموږ معاشره کې چې نو هغه څومره خلک داسې کوي ډېر هغه خلک چې ښه ښکلي نیکان هم ښکاري نیک کارونه چې نو هغه هم کوي شریعت مطابق چې نو هغه برابر هم وي خو کله چې داسې مسله راشي په هغې کې بیا د معاشرې د رسم نه د معاشرې د رواج نه د خلکو نه چې نو هغه ځان مجبور وګڼي اوس د الله بنده سبا به چې تو الله ته کله پیش کېږي الله سره چې نو هغه ته مخامخ انسان سره په دې کې بیا یو کس هم نه ځي نو بیا د دې دپاره چې نو هغه ته ولې د الله حکم چې نو هغه په عمل کې
حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ داغه چې کله د خپل علاقې نو هغه گورنر او بیا ورسره نو بادشاہ جوړ شولو. ام عائشه رضی الله تعالی عنها ته چې نو هغه خطر ولېګلو. مشکات کې هم شته، ترمذی کې هم شته، د ټولو کتابونو احادیث کې تقریبا موجود نه. نو باغی کې نو هغه ورته دا ولیکل چې ماته چې نو هغه مور به وصیت وکړه، خو چې دغه وصیت انتهایی مختصر وي او ډیر زیات چې نو هغه جامع وي. نو عائشہ رضی الله تعالی عنها چې نو هغه ورته سلام ولیکلو، وعلیکم سلام. بیا چې نو داغه نه اورسته وته ولیکلو چې ته د الله په نو هغه پر رضامندیا کې د مخلوق د ملامتیا چې نو هغه پروا مکو. تعالی یو حکم راشي، یو طرف ته د الله حکم دی او دویم طرف ته د مخلوق چې نو هغه ملامتیا د خلق دا کیږي. نو ته د الله حکم دا چې نو هغه پزیر راوړه، خیر که مخلوق چې نو هغه ته ملامت کوي، ستاد طرف به الله پاک دغه مخلوق چې نو هغه یې سکه مؤونت لپاره به کافی شي، دغه مخلوق بستانه الله راضي کی. خو کچرته ته د مخلوق د پاره الله چې نو هغه د خپکړلو، نو مخلوق خوشاليږي نه او الله بدن چې نو هغه خپشي. نو وګوره زموږ ټوله معاشره چې نو په دغه روانه ده، الله خپکای، د الله پیغمبر چې نو هغه خپکای او هغه مخلوق کې یو قسم نه خوشاليږي، نه نو هغه سو خوشاله دي. مونږ الله وسه پورې د خپل ځان نه یو خوشاله نو بل بس خوشاله کو. نو دې وجنه ځکه الله جل جلاله حکم راولېګلو. بیا حدیث مبارکه کې راځي چې دا حتی یاتی الله بامره، دغه حکم امر چې نو هغه سره دا بکل راځي. تفسیر ذخیرۃ الجنان کې نو هغه یو روایت ذکر کړی، هغه مفهوم دی، هغه دا دی چې دغه حکم سره نو هغه دا چې کله د الله پیغمبر فرمای تاسو چې نو هغه د دنیا اغستل او خرڅول دا خپل مقصود وګڼئ چې زه خو دنیا ته الله پاک د تجارت د پاره کاروبار د پاره را لېږلی یم. نو کله چې تاسو چې نو هغه د غواګانو میخو چې نو هغه لکۍ ونیسئ، مقصد دا دی چې مونږ خو نو هغه دنیا ته د سارو د دې سمبالولو د پاره نن مزانه چې نو هغه د بيزو واړی کوم، سبب چې نو د میخو کوم، بل ورځ به د غواګانو کوم، بل ورځ به د دې شیزونو کوم، د دې چې نو هغه ځان مقصود وګرځو. کله چې تاسو چې نو هغه فصل پټی چې نو هغه کرونده چې نو هغه باغوانی خپل مقصود چې نو هغه وګرځولو او جهاد فی سبیل الله مو چې نو هغه پرې خودلو، نو الله رب العزت به پتا سبحانه چې نو هغه ذلت مسلط کی. الله پاک به پتا سبحانه ذلت چې نو هغه مسلط کی، دغه به الله پاک چې نو هغه حکم. اوس وګورئ نن په ټوله دنیا کې چې نو هغه هم دغه خبره ده کنه، مونږ دنیا له ترجیح ورکړی ده، د آخرت په باره کې دنیا چې نو هغه په هر ځای کې مسلمان چې نو هغه په ذلت کې دی. وجه غټه جهاد فی سبیل الله ته چې نو هغه هیڅ کوم نه تیر، بلکې دې هدا پورې خبره ورسېده چې څوک دغه سره آیات وې جهاد فی سبیل الله الله حکم چې نو هغه بیانې په باندې نظر آسان کار دی چې نو هغه د دهشتګرد د په ولا ګول شي خبره ختم. ولې دا الله حکم نه دی، دا چې نو الله د الله پیغمبر سیرت نه دی. تاسو وګورئ د حضور علیه الصلاۃ والسلام په نومونو کې یو چې نو هغه نوم نبی الملاحم دی، جنگجو پیغمبر چې هغه چې نو الهی کلمت الله د پاره چې نو هغه بارها کرته چې نو هغه جنگیدل، د الله پیغمبر صفت آسه دي. نو ځکه وې چې تاسو کله دنیا مقصودی وګڼئ او جهاد فی سبیل الله ته چې نو هغه شان کوي، تاسو نو هغه نه کوي، نو الله رب العزت بل باندې بیا چې نو هغه سو کی ذلت چې نو هغه مسلط کی. الله دې موږ دغه ذلت نو وباسي. اوس ټوله دنیا کې چې نو هغه مسلمانان هغه په ذلت کې کنه، زمونږ استاد زمخینه ده دور شان چې نو هغه اسرائیل نه او فلسطین نه چې نو کټ سپره وباسلو او په کروڑاو چې نو هغه مسلمانان ورته دي. د ټول اسرائیل چې نو هغه پوج 1,36,000 دی او د مسلمان په ملکونو کې نو هغه په لکاو باندې چې نو هغه پوجونه دي سو غږ نشي کولای. ذلت مسلط دی کنه، دغه علاوه چې نو هغه نور سني وجه دنیا چې نو هغه شتونو پسلې کېدلی. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله رب العزت نو فاسق قوم نافرمان قوم ته نو الله پاک هدایت نه کوي تر څو چې ځان له خپل غختل نه. الله دې موږ ته هدایت کامله نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تتخذوا من سیتاسو آباءکم خپل پلاران و اخوانکم و خپل رونه اولیاء دوستان ان استحبوا الكفر کچری دوی خوخی کفر لنا علی الایمان په ایمان باندې، یعنی کفر له په ایمان ترجیح ورکړي. و من یتولهم او څوک چې دوستان نسی دوی منکم لتاسنا فاولئک هم الظالمون، نو هم دا کسان
ظالمان دي. قل اوای ورته پیغمبره ان کان آباؤکم کچری پلاران ستاسو و ابناؤکم او زامن ستاسو و اخوانکم او رون ستاسو و ازواجکم او خزی ستاسو و عشیرتکم او خپلوان خاندان ستاسو و اموال او اغمالون اقترفتموها چې تاسو ګټلې دي و تجارت او تجارت تخشون چې یریږئ تاسو کساده داغې د نقصان نه و مساکن او کورونه د اوسېدو ترزونه چې خوښوئ تاسو احب الیکم دا زیات خوښ تاسو ته من الله د الله ورسوله او داغه د رسول نه و جهاد فی سبیله او داغه په لار کې د جهاد نه فتربصوا نو انتظار کوئ حتی یاتی الله تر دې چې راولي الله پاک به امره خپل حکم والله الله پاک لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم فاسق ته.